تپوس کوي دا بنده تپوس بل کوي چې د رضاعي رور نه ستر جایز دی او که نه د شریعت څه حکم دی. نو د رضاعي رور نه ستر نشته دی، لکه خپل نسبي رور نه چې ستر نشته نو د رضاعي رور نه هم ستر نشته دی. دارنګ د رضاعي تره او ماما نه هم ستر نشته دی. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو سړی زموږ کور ته راغی نو ما ترې نه ستر وکړو، نو هغه ما ته وایي چې ته خو زما ویره یې، ته زما نه ستر مه کوه. وی ما ورته چې ته زما څنګه تره یې؟ وی زما روندار تا له پی درکړي دي، ته زما ویره شي. وی روندار دې پی راکړي نو څنګه مې ته تره شوې؟ زه به پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوم. چې پیغمبر علیه السلام کور ته تشریف راوړه نو بیبي ورته حال ووی. پیغمبر علیه السلام ورته او دا ستا تره دی، د نه ستر مه کوه. نو د رضاعي تره نه ستر نشته، نو دقه شان د رضاعي رور او ماما وغیره نه هم ستر نشته دی. بل بنده تپوس کوي کوم زنانه چې د حیض په حالت کې وي په کوم څیز لاس کېږدي لکه صادر وغیره، نو دا پلیت شو نه؟ دا پلیت نه دی. د حیض په حالت کې د زنانه لاسونه پاک دي، که یو څیز له لاس ورلي په هغې باندې پلیتېږي نه. که جامې وي که لوښي لرګي وي دی لکه لاس وروړي هېڅ پلیتي په دې کې نه راځي. دا شک د زړه نه وباسه. همدا بنده تپوس کوي چې په تیاره کې مونځ کېږي او که نه، چې مسلہ درته ښکاري نو څنګه ده؟ نو په تیاره کې مونځ کېږي، مکروه نه دی. داسې عوامو کې مشهوره ده چې په تیاره کې مونځ نه کېږي یا مکروه دی. خپله د پیغمبر علیه السلام په تیاره کې مونځ کول ثابت دي. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به زما په کوټه کې د شپې مونځ کو، تیاره به وه، د قبلې طرف ته به زه املاستو ما به خپې غځولې وې چې کله پیغمبر علیه السلام به سجدې له ته نو دغه وخت کې د هغوی لاس مبارک زما خپو سره چې به ولګي ما به خپې غونډې کړو سجدې ته مې ورته ځای پرېښوده. دغه وخت کې به تیاره وه. نو په تیاره کې پیغمبر علیه السلام مونځ کړی دی، مکروه نه دی مونځ کېږي. بل بنده د نسوارو د استعمال تپوس کوي. نه نسوار کول حرام نه دي خو استعمال یې ښه هم نه دی، ځکه چې په احادیثو مبارکو کې د خولې د پاکولو حکم راغلی دی چې مسواک استعمال کې خولې پاکې کې. پیغمبر علیه السلام خپله به مسواک ډېر ډېر استعمالو. نو د خولو د پاکولو حکم په شریعت کې راغلی نو په نسوارو باندې خوله بدبویه شي او ګنده شي. نور حرام نه دي خو غاښونو ته هم نقصان رسوي، د خولې بوی هم خرابوي. بل بنده سوال کوي چې په بعضې علاقو کې د لور خور په سر پیسې اخلي، هغې ته ولور وایي. نو ولور ورته وایي یا هر څه چې ورته وایي د لور خور خرڅول جایز نه دي، دا پیسې حرامې دي. وایي دا خلک دا پیسې والي نو سب سامان پکې لور خور له وکړي او باقي پاتې پیسې په خپل کار باندې راولي. نو دا د لور خور په سر باندې پیسې اغشتل دا حرامې دي، جایز نه دي. البته د لور خور دپاره مهر مقرر کول په شریعت کې شته چې دا به د دغې زنانه حق وي. دې کې د هغې د رضا نه بغیر د بل چا اختیار نه چلیږي.